ته به کومه بورډ افیس دې اقدام ته څنګه ګورې چې دا کوم ملکونه راټول شوي دا خو یو ډېره ښه خبره ده ځکه چې دا د امن و امان په باره کې ده او د کوم ظلم چې اسرائیل کوي د هغوی خلاف دا جوړ شوي او د فلسطین په حق کې جوړ شوي دي نو الله دې وکړي چې دا کامیاب شي او دا خو چې کوم دی نو زمونږ څومره کریډټ چې کوم دی زمونږ آرمي ته ځي زمونږ وزیر اعظم ته ځي زمونږ وفاقي کابینې ته ځي دا خو یو ډېره ښه خبره چې هلته زمونږ کوم کمانډوز دي هغوی کښېني ډاکټران دي هغوی کښېني انجینران دي هلته کښېني چې یو صحیح طریقې سره د فلسطین د غزا چې کوم دی یو ښه طریقې سره ښه کار وشي نو دا ډېره ښه خبره دا کوم خلک چې پروپاګانډې کوي چې تسلیم یې کړل او دا کړل دا څه وایي حقیقت دی لکه تسلیمون خو چې کوم دی نو دلته وفاق څه اعلان نه دی کړی نو چې موږ یې تسلیمو هغه خو چې کوم دی زمونږ جرنیل صاحب او زمونږ وفاقي کابینه بار وایي چې زمونږ د کم د 73 آیین نه راواله تر اوسه ته پورې موږ زمونږ په پاسپورټ کې دا دی چې دا موږ هېڅ چرې هم دوی نه تسلیموو پروپاګانډا دا هسې ګپ شپ دی دا چې کوم دی دا سیاسي ایشو ده اوس موږ یو رمضان پیکج به سره شي نو رخایي فورس یو دغه راغی څه ویني دا رهایي فورس چې کوم دی نو دا خو دوی پخوا نه جوړ کړی هغې ته ټیګر فورس ویلو که ستاسو په ذهن کې راځي او دا رهایي فورس نه دی دا فساد فورس دا د فساد د لا انډو سچویشن په باره کې جوړ دی ځکه چې دوی خو چې کوم دی مکمل هر یو شیز ناکام شو اوس چې کوم دی دغه فساد فورس جوړوي رهایي فورس نه دی رهایي فورس خو هلته اسلام آباد کې ناست دي که نه وکیلان ناست دي غټ غټ سکالران ناست دي غټ غټ پروفیسران ناست دي هغوی سره کښېني هغوی سره مذاکرات وکړي چې دې لپاره راته صلاح عمل وښایي دا خو چې کوم دی نابالغه خلک راغلي دي ناست دي کله یو فورس جوړوي کله بل فورس وي عمران خان چې کوم هغه ټایګر فورس جوړ شوی هغه څه شو هغه دا یو ایجنډا ده د عمران خان هغه او د سهیل افریدي ده دا یو ایجنډا ده دا د لا انډر سچویشن لپاره جوړوي بل څه لپاره نشته